السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. جمله اهل اسلام بالخصوص د پاکستان بیا د خیبر پختونخوا او په ډېره خصوصي توګه باندې زموږ د ضلع بونیر سره تعلق لرونکو ډېرو معززو مسلمانانو وروڼو، ستاسو په علم کې ده چې تقریبا کال پوره کېدو والا دی چې اهل فلسطین، اهل غزه د ډېر لوی کرب او د تکلیف په حالت کې دي. نوي اطلاعات دا دي چې د غزې په مغربي پټۍ باندې د خوراک او د څښاک سامانونه دا بند شوي دي او هغوی باندې خوړل شروع کړي دي. ډېر ماشومان پکې د میندو په غېږو کې د لوږې د لاسه شهیدان شو، وفات شو. دغه وخت کې که مونږ عملي طور د هغې سره په جهاد کې حصه نه شو اخیستلی د لرېوالي د وجې نه، نو مونږ دغې تږو مسلمانانو وروڼو له په خپلو پیسو باندې اوبه لېږلی شو. مونږ دغې وږو ماشومانو بچو له پی لېږلی شو. په دغه سلسله کې په ټول پاکستان کې علماو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د ټولو مسلمانانو نه اپیل کړی دی. مخکې هم الحمدلله بونیر د 1 کروڑ روپو نه سوا رقم دا لېږلی و او الحمدلله دا هغې مسلمانانو ته روپۍ په روپۍ باندې رسېدلی و چې د هغې کې د ډېرو زخمیانو علاجونه شوي، د ډېرو وږو د لوږې د هغې د ختمېدلو لپاره د خوراک انتظام شوی. د چا د سر د پاسه پې خیمه لګېدلې ده، سوری پې شوی دی. اوس په دغه وخت کې یو پیره بیا علماو اپیل کړی دی. زه د ټولو خطباو نه، امامانو نه درخواست کوم سبا چې کومه د جمعې مبارکه ورځ ده، په دغه ورځ باندې تاسو د عامو مسلمانانو نه په مساجدو کې اپیل وکئ. انشاءالله العزیز موږ به د اتوار په ورځ باندې خپل حکم دا مشرانو ته حواله کوو او هغوی به انشاءالله العزیز بیا د فلسطین دغه مظلوم مسلمانانو ته ورلیږي. کېدی شي دا معمولي عمل الله رب العالمین زموږ او ستاسو د مغفرت او د نجات ذریعه جوړه کړي. حدیث مبارک کې راځي چا چې د یو مظلوم مسلمان د هغه تکلیف پورته کړلو الله ورله 3 او یا خیرونه نصیب کړي. یو خیر په دنیا کې چې ټول دنیوي معاملات ورله الله بهتر کړي، او 2 او یا خیرونه ورته الله قیامت ته او آخرت ته کېږدي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته بهترینې بدلې د دغې نصیب وفرمایي. ستاسو د ټولو ملګرو په خدمت کې ګزارش دی چې دا پیغام زیات نه زیات مخې ته شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ور ورسي. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.